اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دیار خان سرکی دی. زه په خپله هیومن رایټس لپاره کار کوم او یو جرنلیست یم، آزاد صحافي چې څه ته ویلی شي. نن زه هسپتال ته لاړم، دا خولنه ناسته ده، دا د انټرویو نه یریږي، د شرم نه یریږي، وایي چې ناست څه مصیبت راته جوړ نه شي. د دې دوایي په کار ده په سټور ته ورغلم ولا نو چې سټور والا ته ووایي هغه کوم انچارج چې دی وایي هغه سټور مخامخ ډک پروت دی، ایکسپایر به شي، خو جانزیب چاله ته یو دوایي نه ورکوي. دا آیا جانزیب د پلار د کور نه راوړي دي؟ جانزیب په خپلو پیسو اخیستي دي یا وزیر خزانه جانزیب دی؟ زه خو اریان دی انصافیانو یوتیانو ته یم چې د دوی په مخ کې او د دوی په حکومت کې داسې ظلمونه د عوام سره کیږي او دوی خاموش دي. زه اوس د نگران سیټ اپ حکومت ته وایم چې مهرباني وکړئ د دې اصل ډیکټیټر خلک خو فوجان یا دي ډیکټیټران خو محب الوطن جرنیلانی اخوی له اسې نوم ورکړي. اصل ډیکټیټر دا د پرې 400 هسپتال کې ناست دی، دوايانې د حکومت دي، هر یو شی د حکومت دي. زما بچي دا خورلنه په ایمان په سرو سترګې وژړل چې زما سار د چانه پیسې راواغستې نه راغلم، نه مې احساس پروګرام شوی دی. نو زه ریکویسټ کوم اوس چې کوم موجوده حکومت دی غلام علي صاحب ته کوم چې د دې د انصاف په نوم باندې د بې انصافۍ کولو خلاف یو ایکشن والی او د هسپتال کې د دوایان پرېږدي او دا سړی د 400 نه لرې کړي. دا به په 400 په خلکو باندې ډېر غټ احساني پته نشته چې د پسې د چا لاس دی، څوک کم قوتونه دي چې هغه دې سپورټ کوي او د 400 ټول خلک ټول جرنلستان سایټ ته کوي او دلې پرېپر ورک کړی دی. ډېر دا راته ووایه چې لکه دوایانې نورو څونه زنانو ته به تکلیف وي او دلته کې پرې دوایانې راځي د خلکو دپاره که نه خو صرف صحت کارت خبره نه ده. نه جی پرې دوایانو سټور کې شته، د لوکل د او پی ډي د مریضانو دپاره سټور ډک دی، د هغه دی د دغه وي دا دوایانې دي هغه سټور انچارج وي چې دغه سټور ډک دی اوس په ایکسپایر شي. دومره موده شوه د لوکل د ماشومانو له دا ډیلی چې کوم روټین کې دوایي ورکوي هغه موجوده ده جي سټور ډک دی، چاپه دې پې ووالي شي صفا به یې پته ولګېږي.